کدستا امتیان په عالم ارواح کی التهم ترحمت کستا امتیان د میندو په خېټو کی عالم ارحام کې التهم ترحمت اے زما محبوبہ کبھی استا امتیان پیدا سی عالم اجسام تراشی التهم رحمت او کبھی استا امتیان قبرو تلارشی لدنیا نا پردو کی التهم ترحمت او بیا چرا پاسی ورځ د قیامت وی نو اے محبوبہ تو خما جهان خلقو دے پر رحمت ګرځولای التمه هم ته دوی دے پر رحمت ګرځولای نو محبوب خلاف سازشونه کیږي نبی علیہ السلام خلاف سازشونه کی نبی علیہ السلام حضرت علی ته فرمای اے علی سبب ته د امانتونو ورتا والا کې او بیا ما پس مدینه ترازا دومره سازشونو باوجود الله فرمای ولل اخرت خیر لک من الاولى ای زما محبوبہ ستاد پر هر یو راتلونکو ساعت د تیر شوی ساعت نه ما غوړه وګرځولو یو خیدا تفسیر علماء کرامو بیان کړی دی د ډېر خبرې د خبر حال ټایم کم دی یو علماء کرامو دا تفسیر بیان کړی دی چې اولانا مراد دنیا دا او آخرت مراد په حقیقت کې عالم محشر د آخرت ورځ مراد دی یعنی اے زما محبوبہ په دې دنیا کې چې تا څومره چرچې دي څومره د تا ذکر دی څومره د تا شان او عظمت بیانېږي په عالم محشر کې په ورځ د آخرت کې بلدین هم دا استازیت وي اوس وګوره انسان د پاره یو زندگی د یو عالم برزخ ته تک دی چې سړی ژوندی وي صفتونه ښه کېږي کله دنیا نه چې پردو کې صفتونه ښه کېږي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم له دنیا نه پرده کړې 1400 کاله وشول خو محبوب کریم الحمدلله صفتونه ورځ په ورځ زیاتېږي نبی علیه السلام صفتونه ورځ په ورځ زیاتېږي او حال دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل قبر انور کې خو عاشقان محبت کول کی ورځ په ورځ سیوا کیږي